خلکو ته د هغې د عقل موافق خبرې وکړه که ته عقل لرې چې هغې په څه پوهېږي هغه خبرې ورته وکړه او چې ته عوامو ته ترجمه شروع کړې نو عوام د دې اهل دی زه وایم عوامو ته د ترجمې په ځای خلاصه شروع کړه شروط الصلاة ورته شروع کړه کنز ورته شروع کړه او یا غم شروع کړه په عربۍ نه پوهېږي بس ساده ورته کښېنه بیان کړي عالم ته دا وایمه د مانځه فرض سودي واجب سودي مستحب سودي سنت سودي دا ورته روزانه خایه چې دا د ده دپاره یو عظیمه سرمایه ده دی د قرآن عظیم شان په ترجمو څه پوهېږي چې تا عوام را غونډ کړي دي او ترجمه دې امي ته شروع کړې ده دا خو د عظیم د اسلام د خدمت په نوم باندې د قرآن کریم بې عزتي وکړه د قرآن کریم ترجمه به هغه چا کوله چې 14 کاله به فنون مدونه ویلي او بیا به وړې دورې کې هغه کېناسته نو بیا به جلالین ورته استادانو وویل هم د یانو نه ترجمې به نه وي په یو کال کې پوره به جلالین هغه ولسته د ترجمې څه ناڅه هغه حقیقت به دته معلوم شو د نه بعد دورې حدیث به وشوه زمونږ هغه زړه نقشه د دین د اشاعت مزیداره وه نو معززو تاسو نن دیندار الحمدلله خو په دې دیندارۍ کې سادهګان شوي یې FM ریډیو شروع شي بس کور کې هلکه ګانې بګانې مه غږوئ ښه خبره ده هغه بند کا راځئ ما ترجمه پیدا کړې د FM نه ترجمه اورو بیا دومره سادهګان یئ چې اوس پوهېږئ نه چې دا څوک په دې ریډیو لګیا دی لیدلې قدریم دې نه وي عیسوي لګیا دی وهابي لګیا دی شاطي لګیا دی څه بلا دی چې دا ترجمه کوي یاره جی دا خو قرآن کریم دی زه خو ته خپل هغسې ترجمه یادومه که نه نو د قرآن کریم په الفاظو کې څو ګوتې نشي والی خو د قرآن کریم په تفسیر او معنا کې چې څومره تحریفات روان دي والله العظیم چې دا په انجیل او تورات کې لا چا نه وکړي دومره ګوتې د قرآن کریم په معنا کې والی کېږي ته پې پوهېږې په هغې باندې ته دومره ذهین چې د هغې خپل استاد چې ترجمه کوي دا غلطي به ته صحیح کړي نو معززو دین د علماو نه زده کوي هغه علماو نه زده کوي چې کوم علما د اهلسنه والجماع سره وابسته او تعلق لري او دې مضافاتو کې د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه د مذهب شهرت دی د ای مبارک او د مذهب پابند وي د داسې علماو نه دین زده کوي او د دې سره سره د اولیاءو د طریقت د هغې سلسلې خپلې کوي د هغې معیت کوي الہ العالمین یقیني خبره ده چې هدایت د هغه سره دی هغه چې چاته هدایت نه کوي که څوک هم ځان پې ستړی کي نو نه د اولیاو په خدمت بیکار کیږي او نه د علماو په خدمت بیکار کیږي چې الہ چاته هدایت نه کوي د عالم بیان فایده نه کوي او د اولیاو معیت هم فایده نه کوي خو چې الہ کله وغواړي نو د علماو بیان کې هم تاثیر اچوي د اولیاو معیت کې هم تاثیر اچوي الہ العالمین عادت په دې جاری نه دی چې ډایرکټ هغه چاته هدایت کوي بلکې د هغه د هدایت طریقه او عادت دا دی چې الہ هغه دنیا ته انبیاء علیهم السلام را لېږلي وو الہ دا کولی شو سخت هغې ته نه وه چار چاته یې په دې زړه کې دا دین ور زده کړی وی او الهامن او القاءن هر څوک په دې پوهې کړي وی خدای عادت نه و عادت الله په دې جاری دی چې هر زمانه کې الہ یو نبی علیه السلام مبعوث کړی دی هغه د خلکو د باطن او د ظاهر صفایي کړې ده هغه چې تللی دی بلې را لېږلی دی هغه چې تللی دی بلې را لېږلی دی نبوت سلسله په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې ختمه شوه امغه انبیاء علیهم السلام به موجودو خو د هغه انبیاو صحابه یا د هغه انبیاو په دین باندې کلک ولاړ خلک چې اولیاء به او علما به هغوی به د دین اشاعت کو او خلق به چې کله هغې نبي علیه السلام ته رسیدګي نه شوه کولی علاقه به یې ته لرې وه د هغې نبي علیه السلام یو وارث عالم نه به یې دین زده کو د هغې نبي علیه السلام د امت یو ولی سره به یې صحبت کو الہ به هغه نه د کراماتو خاوند جوړولو په واقعه د اخدود کې مشهوره واقعه ده چې امام مسلم رحمه الله په 2م جلد کې نقل کړې ده او کتب الحدیث خپلو کتابونو کې علما د حدیثو را نقلی هغه دا وه چې د رحمت للعالمین دنیا ته د آمد نه 80 کاله وړاندې یو بادشاه و او د هغې بادشاه نامه وه یوسف ذونواس ابن شرحبیل او هغه د الوهیت دعوه وکړه چې زه معبود ما زه خالق ما او مالک ما عیاذا بالله او د خپل کلی چمګاون خلک مجبور کړل چې زما الوهیت ومنئ هغوی به ورته د الوهیت مناقب او صفات ورکول دا سلسله روانه وه دلته د دغې بادشاه یو جادوګر ساتلی و هغه جادوګر د غره په سر باندې دیرو
او هغه ته اطلاع راولېږله چې زه سپینګرې شوی ما هسې نه چې مړ شم تا سره به بیا ستا په بادشاهۍ کې جادوګر نه وي ما ته یو ذکي او فطن او هوښیار ماشوم رالیږه هغه ماشوم ته به زه د سحر تعلیم کومه که زه مړ شم زمانه بعد به هغه بیا تاسو ته د جادوګرۍ کار کوي. بادشاه د علاقې یو تجار د هغه یو زوی و د کجورو تجارو د هغه زوی و عبدالله نومېده عبدالله بن تامر او دا تامر پلار ته تامر ځکه وایي چې دی د کجورو خرڅوونکی و. دا یو څو لغات د اسم فاعل چې دي دا خلاف القیاس مسموع دي طالبان او علما پې پوهېږي چې من جمله د هغې نه سیاف دی من جمله د هغې نه لابن دی من جمله د هغې نه چې دی تامر دی. دا یو مشهور اعتراض دی په دې باندې چې تامر خو د تمر نه دی او تمر خو چې دی دا مشتقي دی تمر چې کم دی دا مصدر نه دی یعنی دا د جوامدو نه دی د دې نه دا اشتقاق څنګه وشو اسم فاعل صيغه څنګه جوړه شوه. نو جواب دا دی چې دا خلاف القیاس په مسموعاتو د عربو کې لابن او تامر او دا شانتا سیاف د ترزن د سیف نه دا په سما کې راغلي دي په دې وجه باندې دا خلاف القیاس دی. دا عبدالله بن تامر بروان اوس کم غره په سر باندې چې جادوګر دی را دی د دې غره د لارې د مینس کې یو غار دی په هغه غار کې راهب دی را دی. راهب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه وړاندې د عیسی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام مینس کې چې د نصرانیت د دین کم یو پیر بو او عبادت کوونکی انسان بو هغې ته به راهب وي. نو دغه راهب په دې غار کې دی را دی دا ماشوم د دې ساحر جادوګر شاګردۍ ته روان دی. نو په لاره کې ورته دا راهب راووته او ورته وایي چې دا چېرته ځې ویزم دلته د دې جادوګر نه شاګردي کومه ماشوم ډېر هوښیار دی. راهب دته نصیحت او دعوت ورکوي په دې دعوت باندې د دې ماشوم په زړه باندې تاثیر وشو. الہ العالمین دغه وړوکې ماشوم ته ایمان نصیب کا د دغه راهب او د دغه ولی الله په معیت باندې او پناست او صحبت باندې الہ دته ایمان نصیب کا او د هغې بادشاه چې د هغه ته یې د شرک عقیده ساتله هغې عقیدې نه د توحید عقیدې ته راغی او په دغه معیت باندې خدای تعالی د ولایت په مقاماتو باندې فیض وګرځو ولی او د کراماتو خاوند ته نه جوړ شي. واړه ماشومان هم د اولیاءو د صحبت نه مه منع کوئ. دا ډېر بعضې سادهګانو ګمان وي یاره دا ماشوم دی پیر صاحب ته ځي څه فایده به وکړي. واړه واړه ماشومان لیږئ چې د ماشومتوب نه د مشایخو په تربیت کې راغټ شي چې غټ شي او هغه بوډا شي او ټول عمر په نارواو کې اختی او زړه نه یې توره تبۍ جوړوي نو ښه خبره ده چې بیا دې د اولیاو صحبت ته ځي خدای تعالی به په خپل ذکر او په استغفار او توبه د هغه زړه صفایي کوي. خو لیکن یو ماشوم چې زړه یې صفا دی او ته یې د نیک سړي تربیت ته ورکړې نو هغه چې څومره کار کوي دومره خو بوډا سړی بیا نشي کولی. ماشوم به د کور نه راغی دلته به دغې پیر صاحب سره ناست ناوخته کې به جادوګر ته لاړه. جادوګر به غوسه و کور ته به چې راغی کور والا به هم غوسه و. دې پیر صاحب ورته دا چل وښوده وایي داسې وکړه چې کور ته ځې نو ورته وایه چې زه ساحر سره یم او چې ساحر ته ورځې ورته وایه چې کور کې یم مینځ کې ما چاته مه ښایه دا دلته راتلل پټ کوه. څو ورځې بعد چې کله خاریې ته راغې د خاریې دا خپل کلي داسې یو چار سرکه چوک دی په هغې کې یا مار راوتلی دی یا یو روایت کې زمری راځي زمری ولاړ دی دا ټول بازار او دا چوک یې بند کړی دی څوک یو خوا بل خوا تلی نشي. عبدالله بن تامر ماشوم چې راغی دې خلکو ورته وویل تا خو د جادوګر شاګردي کړې ده راشه که نه د دې بلا نه مخلاص که څه چل پې وکړه. نو دې وخت کې د دعا وکړه او ویې ویل چې یا الله تا ته خو پته ده چې ما خو جادوګر ته هسې سر ښکاره کړې دوکه مې وسه کړې ده زه خو شاګرد د یو پیر صاحب یمه الهه که چېرته د دغه پیر صاحب دین او لاره ستا په نس باندې د دې جادوګر نه بهترینه وي نو زه به یو کاڼې وړوکی راواخلمه الهه ستا نامه به پې یاده کړمه او زه به ګزار وکړمه د اژدها مرداره کا او ما دې خلکو ته مه شرموه. وړوکی کاڼې راواخیسته او بسم الله یې پې وویله
پازمری چې گزارو که پورو کی کانی باندې غزمره مردار شو ختم شو یو دم خاریه کی آوازه لاړه چې عبد الله بن تامر ماشوم د سحر په کمال کې داسې مقام ته رسیدل چې پورو کی کانی باندې اجدها یا ازمره مړک نو په خلکو کې ګران شو محبوب شو دمونو ته وتخلق رامات شو ډیر هغه خپل پیر سره ته واقعا بیان کړ وی داسې مسله پیښه شوه هغه ورته وویل چې کېدای شي چې پتا ډېر امتحانونه راشي د وخت بادشاه هغه تاګیر کېدای شي پتا باندې داسې حالات راشي او د وخت بادشاه دی گیر کی خو ما ورته مخای ماشوم چې کله کلی تراغه خلق دمونو ترازی حدیث مبارکو کې راضی شلان برالل چې د بدم کړل خدای تعالی باغی ته شفا ورکړه اړاند برالل چې د بدم کړل الہ باغی ته شفا ورکړه دم کی تاثیر پیدا ولې ته د یو نیک سړي صحبت کړي دی هغه معیت کړي دی د بادشاہ یو وزیر دی یو خاص سړی دی چې د مور نه پیوستر غړون پیدا دی هغه مراد نو دی ورته وی چې ستا معبود څوک دی ناغه وی چې یوسف ذو نواس ابن شرحبیل بادشاہ یاد کا وی ورشه چې هغه در تسترګه جوړږي کړه دا چاته چې ته معبود وي هغه ته ورشه کړه ما ته چې راځي د دم د پاره زما ولین شرط داده چې ته به ایمان راوړي او دا هغه ذات وحدانیت به مانی چې خالق دی مالک دی رازق دی او په خپل ټولو صفاتو کې په تمام عالم کې یو شریک نه لري هغه ذات به مانی را سره دغه وزیر پزړم تاثیر د دې ماشوم دعوت دغه وزیر پزړه تاثیر وکړ هغه ایمان راوړ او چې کله ایمان راوړ او ماشوم ور باندې دم واچو نو خدای تعالی هغه مرزادی لندسترګه واپس بنا و جوړ کړه بادشاہ دربار ته چلاړ وی دا دې کمال دا دې د کمکړه وی دا ما تخپل خالق جوړ کړه وی زمانہ بغیر بل مالکم شتا وی هغه مالک دې چستا او د دې ټول دنیا مالک او خالق دی یو دم بادشاہ شرطی ته ویل پولیسو ته ویل سړی ونی سیدا وزیر گرفتار کړي معلومات ته وکړي چې د عقیده او ته چا خودلې دا وزیر ویل دار ته عبد الله بن تامر ماشوم خودلې دا ماشوم چرا واستو په ځولنه و تړوي تا ته د عقیده چا خودلې دا وېدا خو په دې غره کې د مینز کې یو پیر صاحب ډیره د اداره تاغه خودلې دا راهب امرا واسطه بادشاہ او وزیر امرا واسطه او ماشوم امرا واسطه ټولې په ځولنو تړلې دي او د خپل رعیت نارینه او زنانه او تراغون کړل اوس دی وجنی چې دا نور خلق ویریږي او داسې خبرې بیاونه کوي نو کله چې دا وزیر وجه نو هغه د عیسی علیه السلام د دین هغه زمانه کې د عیسی علیه السلام دینو د لا اله الا الله عیسی روح الله د الہ د وحدانیت کلمه ویلا او دې ظالم د په دې سر باندې ارکی خدا اری تمنشار وی او تربیخ پوری دا وزیر ارک خدا خری سلګي پوری هغه کلمه د توحید لستا او بیا هغه وزیر پځي راهب او پیر سے برا واسطه هغه ته ویل چې د خپل عقیدې نه وړه هغه ورته وی بادشاہ دې دواړو ته د عقیده ما خودلې دا چې دې په دې عقیده دومره کلک دي نو زب څنګه وړم هغه مبارک هغه په شهادت ورسو ارایک او دا وړو کې ماشوم باندې چې خواریان وکړي په د باندې توري تاثیر نه کاو نو ورته ویل چې تا په داسې مرګ وژنم چې چاغه سي مرګ نه لیدلې شرطي ته ویل پولیسو ته او فوجیانو ته چې د عبد الله بن تامر ماشوم ځان سره اوچت کړي خلل الجبال د غره یو جګ سر ته پورته کړي داس یو کمر چاغي کې لندې درندگان وي او څوک ورتلې نشي د دې غټ کمر نه لندې گزار کړي او چې کله دا ماشوم د غره سر ته پورته کا او دلته د کمر نه گزاري بس ماشوم بیا دعا شروع کړه یا الله تا ته علم دی چې ما جادوګری نه کړی او زه د یو راهب او پیر سره ناسته مې کړی دا که زما دغه پیر صاحب او د راهب دغه عقیده او دین ستا په نس باندې د جادوګرو د دین نه بهتر وي نو مونږ ته نجات راکا او ما د دوی نه خلاص کا او ما دوی ته شرموما حدیث مبارک کې راځي رحمت للعالمین فرمایي چې په دې غره باندې یو زلزلہ رااله او دې زلزلې سره را فوجیان ټول لاندې د کمر نه گزار شو او عبد الله بن تامر روغ رمټ خپل کور ته راغی سبحان الله بیا بادشاہ ګرځي کی ګوري چې عبد الله بن تامر ولید وې ته چا د کمر نه گزار نکړي
وی زما خالق شته کنه مالک هغه ز بچ کړم. نور فوجیان راغختل وی دا اوچت کې په کشتۍ کې کینوي، کشتۍ چې دریاب کې ګرداوزی ته ورسېدا آغازی کې بیا دی په اوبو کې ډوبه کوي دنه اخلاص کوي. کله چې کشتۍ کې کینو او کشتۍ ګرداو ته نږدې شو اوس ماشوم په اوبو ډوبه کوي د بیا دعا شروع کړه، یا الله تا ته علم دی چې ما جادوګري نه ده کړې، ما د یو راهب او شیخ سره ناسته کړې ده، نو یا الله که زما د دغه پیر صاحب چې راهب دی د عقیده او دین ستا په نس د جادوګرو نه بهتر وي، نو ما ته نجات راکړه او ما دوی ته شرمومه. حدیث مبارک کې راځي رحمت للعالمین فرمایي یو طوفانی باد راغی او دا تختې د دې کشتۍ ټوټه ټوټه کړې او په یو کشتۍ یو تخته باندې وړوکی ماشوم غاړې ته روغ رمټ راواوښته او دا فوجیان ټول په سیند باندې لاهو شو. چې کله کلي ته بیا راغی بادشاه بیا ولیده نو داسې ځان ته ټیم کې راوغوښت او ورته ویل چې ډېر زیات دنه تنګ یم، ډېر زیات دې په تکلیف کې کړی یم، سوال درته کومه چې بس د مرګ علاج دې نه راځي، فوجیانو نه دې خلاص کړم او ته مړ کېږې نه، خو داسې وکړه سوال درته کومه زما دا کلی پرېږده زه چې ته بس لویه دنیا د بل خوا لاړ. عبدالله بن تامر ماشوم دی ښه اوس ځان قربانۍ ته ورکوي، خو په دې قربانۍ کې څومره دین خلکو ته رسوي. هغه ورته وایي بادشاه زما مرګ د خوښ دی پې خوشحالېږي. وی زما مرګ خو اسانه دی، دا ستا د رعیت نارینه او زنانه چې څومره دي دا ټول یو جلسهګاه کې راغونډ کا او ما داسې وتړه او دا لیندۍ چې کله غشی په کېږدي او ګزار کې نو بس دومره صرف ووایه چې بسم رب هذا الغلام ارمي، د دې ماشوم د رب په نوم باندې ویشتل کومه، دومره صرف ووایه بس غشی به راشي زه به ولګم زه به مړ شم ته به خلاص شي.